السلام علیکم ملګرو. نن د قرآن پاک پښتو ترجمې سلسله کې موږ به د سوره بقره آیتونه او 53 آیات او 59 آیات یعنی آیات نمبر 58 او آیات نمبر 59 58 اور 59 دغه به ترجمه کو او وسره بلش کې خبره کو. نو چلو شروع کو ملګرو. دا هغه د بنی اسرائیل باندې چې کوم نعمتونه دي د هغه خبره ده چې بنی اسرائیل بو د الله حکم رټال، پیغمبر حکم بو دوی رټال نه به منال، خپل نفسانی یعنی د نفس خواهشات چې کوم هغه باندې به دوی عمل کولو کوشش کول. نو هغه په وجود الله تعالی په دوی باندې نعمتونه جاری وو. موږ هم نن سبا دغه حال ده کنه، موږ هم د خپل نفس منو. الله تعالی حکم نه خپل نفس چې کوم حکم مشترکي هغه ته موږ ترجیح ورکو. نو دلته کې بیا شي بسم الله الرحمن الرحیم. الله نوم سره شروع کوم چې ډیر مهربانه ده، ډیر رحم کوونکا ده. و اذ قلنا او چې څو وخت ویل مو ادخلوا هذه القريه، داخل شو په دغه ابودای کې، یعنی دا ابودی چې تاسو ته کیما دو دغه ابودای ته تاسو ور داخل شو. فکلوا منها حيث شئتم رغدا، او خرو د دغه ابودای نه کیم څه چې د تاسو زړه غوړي او چې کیم زوی نه تاسو خرو، یعنی ټوله ابودی د تاسو په مخ کې دو، تاسو چې د کیم زوی نه خورو کو او کیم څه شای تاسو زړه غوړي هغه تاسو خرو. وادخلوا الباب سجدا، او چې څو وخت تاسو دغه ابودای په دروازې باندې تاسو ور داخليږئ، یعنی دا مخکې ابودای به چې کیمه وي هغه په فصیل کې نه وي، یو فصیل به د حفاظت ته پورا دشمنانو نه، نو هغه نه به هغه ابودای وي. لکه اوس موږ په کوهاټ کې پاتې کیږو، کوهاټ کې مخکې زوړ کوهاټ چې کیمو دا په فصیل کې نه بنو شهر چې کیم دا هغه فصیل کې به نه څار خو ما چار دیواری پر څرخېدلې و، او داسې پېښور شهر چې کوم دا به په فصیل کې نه نو د کوهاټ شهر ګیټونه لکه نن سبا کینګ ګیټ مشهور ګیټ تا، چرسی ګیټ مشهور ګیټ تا، تحصیل ګیټ مشهور ګیټ تا، یعنی داسې دا ګیټونه. بنو کې دغه سه لکی ګیټ مشهور ګیټ تا، او غا پریټی ګیټ دا مشهور ګیټ تا، قصابان ګیټ مشهور ګیټ تا، مریان ګیټ مشهور ګیټ تا، یعنی داسې مختلف ګیټونه دروازې وي. په هغه باندې به خلک بهر چارو ته به بهر تلل، پټوي مټوي ته یا د شهر نه بهر به چې کومې چارې وي هغه به کولې په ګیټونو باندې به وتل، او بیا به المشوم ګیټونه بند شول. نو خلک بل مشوم نه مخکې خپل کورونو ته به ارتلل شهر کې نه. نو دغه سی پېښور دا، پېښور کې مختلف ګیټونه دي، داسې لاهور دا، لاهور کې مختلف ګیټونه دي. نو دا شهرونه دا په فصیل کې نه او دغه سه دلته کې دا ویای شي چې وادخلوا الباب سجدا، هغه بودی چې کیمه دو هغه چې کیم ګیټونه دي، هغه ګیټونه باندې چې تاسو نه نوازو، نو تاسو سار ټیټ، یعنی لکه څنګه چې سړی سجدا کوي کنه، دا سجدن دلته کې غدا دا چې بیت تاسو ټیټ سار په ګیټ باندې نه نوازو. وقولوا حتة، او یایو دا غټکا حتة مطلب دا چې معافی ته وکي، مغفرت ته وکي، او مې بخشي. الله تعالی ته بوته یای چې او مې بخشي، سر ټیټ بوته نه نوازي، او الله تعالی ته یای چې او مې بخشي. نغفر لكم، چې تاسو زه معاف کا، یعنی اوس دا د معافی دی پورا دغه یو ټکی وي توشه او دغه اعمال وي توشه چې تاسو کو دا اعمال وکړو، نو تاسو ته به زه معافي درکړم.
توس ته مې دا شعر بالکل توس ته پورا ټول شعر مې دیتا د توسو تابع جوړ کړه دا خو چې توسو دا اعمال وکړو یعنی نغفر لكم خطاياكم د توسو خطایونه چې کیمې دي چې کیمې توسو وکړلې او دغه میدان کې نو هغه خطایونه به زه تاسو ته معاف کړم وسنزيد المحسنين او زه زیاتوم خپل مهرباني خپل نعمتونه په هغو خلکو چې هغه نیکوکار وي او بیا دلته کې اوس د دوی اعمال شي د دوی څه اعمال وکړل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل بدل کړل الذين ظلموا هغه خلک چې ظالمون قولا غير الذي قيل لهم یعنی په داسې ټکی چې هغه یعنی دوی ته چې کوم ټکا شایله شو هغه ټکا بدل کړل او په بل ټکی باندې ټکا بدل کړل په بل ټکی کوم کال چې دوی ته شایله شو هغه کال بدل کړل بل کال ویل یعنی هغه کال څو کال د مخکې آیات کې تشایله چې ته یې لیدي چې وایو چې حتتون نو دوی کال کیم بدل کړو په تفاسیرو کې یی چې دوی کال بدل کړل وایي چې حنتتون نو تفاسیرو کې د دغه معنا شي حنتتون چې غنم دې معنا غنم شي او حتتون چې کني موجا او بخشي او دا صرف په د میانس کې چې دوی کې نون روستال دغه نه د پورا معنا بدل شو او په قران پاک کې چې دا کیم ټکی ارولې دي دغه ټکو صحیح اخراج کول دا دغه سره ظاهریږي چې تبو دغه ټکو صحیح اخراج کړي چې معنا یې بدل نشي او که معنا یې بدل شو نو بیا دالته کې څه یې فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دوی هغه معنا بدل کړه دوی بخشش غوښتنو بجای دوی غنم یعنی دا هنتتون نو په دوی باندې څه وکړه فانزلنا پس مو ارکوز کړل په دوی باندې علی الذین په دوی باندې ظلمو چې دوی کوم ظلم وکړل رجزم من السما د اسمون طرف نه څه شي عذاب هغه عذاب مفسرین یې چې دا تعاون به مریوا تعاون په دوی باندې وروسته او په هغه کې یې چې 70000 تقریبا کم او بیش 70000 کسان پکې مړ شول بما كانوا يفسقون او په دې باندې چې دوی نافرمانی کوله په دغه شی باندې په دوی باندې عذاب وروسته شو نو دغه کې مفسرین یې چې کیم ټکا چې د قران پاک دا هغه په هغه طرز باندې یې چې د هغه معنا هم بدل نشي د هغه مخرج هم بدل نشي نو په هغه شی باندې ته تصوب ملويږي کني صوب د نشتا الټا په باندې ګونګورېږي داوګانو کې هم او احادیثو کې هم دا شایده چې داو چې کیمه قبولیت لیار لیدلې دو هغه په هغه طرز باندې یې عربی داو چې کیمه دو او هغه نادالی دوری الفاظ چې کیم دي هغه قابل قبول نه دي یعنی هغه سنتو مطابق ته د هغه ثواب نه ملوي تو داو چې کیم الفاظو کې ته یې هغه داودو خو یعنی کیمه چې سنت داودو هغه ثواب ته نه ملوي شا بل دا چې د کیم د قران پاک ټکی دي دا په هغه طرز باندې یې چې کیم طرز باندې دار ولې دي په عربی کې ولې عربی کې به یې اردو کې دې هغه ثواب نشته پښتو کې دې هغه ثواب نشته نو هغه شای چې کیم دا هغه په هغه طرز باندې ده المنز دا سبحانك اللهم وبحمدك او دا المنز کته اوس په پښتو کې تیرې نو هغه ثواب نه لري المنز په عربی کې چې کیم دا هغه ده رکوع کې تو سبحان رب العظیم دا تر رکوع کې بل ټکا وایي یا رب یا رب یا رب وایي نه سبحان رب العظیم ربني ابیا په سجدا کې سبحان رب الاعلى ربني هغه بیا یعنی دا مخصوص دا دغه ټکی نه دغه شای مفسرین وبوسی
چې دغه شی چې دوی بدل کړه نو په دوی باندې د الله تعالی عذاب وکړه، نو دغه شی به بدلوي نه چې هغې سکوټه معنا بدله شي. او که احادیثو کې داسې څه اله غوندې رد و بدل رسي نو په چار دا دو چې محدث چې کوم ده هغه چې کوم تحریر کوي هغه دا وایي چې موت ته دغه شی د دغې کاس نه په دې طرز کې میلاو شوه. نو ملګرو نن یې دغې ځای راسې بل آیات ترجمې رسې بلې ویډیو رسې مو ته اجازت ورکوم. الله حافظ.